علاقه سیکسي موسی دې راسي مشر دې لومړی ور وتړي علاقه سیکسي موسی خان کاروان کاروان محمود خان محمود خان محمود خان محمود خان زنده‌باد زنده‌باد سالار ستر شهید خان شهید خان شهید پښتونخوا ملي عوامي پارټي زنده‌باد زنده‌باد محترم مشر ګران محمود خان اڅکزی زنده‌باد زنده‌باد پښتونخوا ملي عوامي پارټي زنده‌باد زنده‌باد کاروان کاروان زنده‌باد زنده‌باد شنو؟ أعوذ بالله شنو يرباني كورو يرباني كورو ذاك شنو دير منانا شنو كورو ذاك شنو دير منانا كورو ذاك بسم الله يرباني شنو دير كورو ذاك شنو يرباني شنو يرباني سكوزر شنو يرباني شنو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د پښین پخواني پښین دلته په ډېر پخواني کلي بلیزۍ کې په دې سکول کې راغونډ شوو د پښتانه قام د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو ځوانانو مشرانو د پارټۍ کارکنانو د پارټۍ د ضلعې او صوبې او د نورو عهدو مشرانو تر ټول د مخه دلته په سټیج ناست د پارټۍ مشران د ځان له طرفه د پارټۍ له طرفه ستاسو د ټولو سپین ږیرو تور ږیرو مشرانو او کشرانو ډېر شکریه ادا کوو چې د لرې لرې ځایو څخه راغلي یاست د ښو پښتنو کوربنو په رنګه مې زموږ درناوی وکړئ موږ ته مې عزت راکړئ خدای پاک دې تاسو ته عزت درکړي خدای پاک دې دې کلي ته عزت ورکړي خدای پاک دې دې قام ته عزت ورکړي عزیزانو خبرې ډېرې دي ملګري وغږېدل موږ په یو داسې حالت کې ژوند کوو پښتون قام چې شاوخوا تقریبا له 40 کالو څخه ډېره لویه بده ورځ د ډېر لوی ناورین دی پر ګرد وطن هغه ناورین تقریبا د دنیا هر ملک ته تاوان رسولی بیا جنګونه خپل اثرات لري جنګونه خپلې نتیجې ورکوي پښتونخوا وطن له زمانو چې خدای پاک دا قام پیدا کړی دی دی پر یو چارسو پروت دی له بالا د خوا چې به څوک راتله د هندوستان د اغواري د راټکه پورې دا یو ملک و د عباسیانو تر راټکه هندوستان ډېر آباد ملک و څوک به راتله بله لار نه وه پر ده راتېرېده نو د دنیا هر لیونی چې د بالا راغلی دی هغه یو وار په ده کې ختلی یا په خیبر ننوتی یا په پلاني دره راغلی یا په پلاني دره راغلی دی خو په دې غرو کې پروت و په دې دغه کې نو خامخا به یو د وطن دفاع کوله یا به څه کوله دا یرغلګر چې دی څومره د قام زهیر کوي هغې یوه ګټه دې قام ته ورسوله چې دا قام د میدان ډېر زورور غړیالی جنګالی جوړ شو هر سړی لکه سپایي دس شو خو بل تاوان یې دا ورسېد چې د دې قام دا قام سره زنځیر نه شو تاریخ اوږد دی نشو بیانولی
نن چې دا جنگ روان دی خاص پر دې روان دی چې خلک د پښتون قام دا شک شمله په غریبي کې هم دی کله کله تیشی ورکړي او دا دی چې کله ژمنځ کې بریتونه پورته کړي دا په خلکو بد لګېږي یوه خبره نور خبره ثابته ده نور جهان تقریبا توبه کښلې ده چې دا کام چې هر څه موږ خدای مه کوو مرګو ته مخامخ کړو دا کام شکل کول ګران دی خو یوه خبره ډېره خطرناکه ده په هغې کې د کام ټول خلک که هغه عالمان دي او جمعیت علماء اسلام ملګري دي که د بلې پارټۍ دي که پښتونخوا پارټۍ ده زموږ د وهلو صرف یوه خبره اوس دنیا کوي د دې به موږ علاج کوو ګر جهان دا وایي چې پښتانه قاتلان دا بل کار نه لري بس ږیرې یې پرېښي دي سنتونه یې خریلي دي بس چې څوک ونسي ښه ژړالي دا یو ډېر خطرناک تور دی چې پر دې کام لګېږي زموږ پر دیني علومو باندې دیني ملګرو باندې دا پروګرام دا پروپاګنډه ده چې په دا مدرسو کې قاتلان روزل کېږي دا دهشتګردان دي او دا د ګرد جهان دشمنان دي پلانات د دې خبرې ما سوا زموږ پر کام هېڅوک بل تور نشي راوستلی اوس د دې علاج به موږ په شعور کوو د دې مقابله به موږ په عقل کوو د دې مقابله به موږ په دلیل کوو دا دنیا اوس منلې ده ګرد جهان دا منلې ده چې هر سړی دا حق لري چې د کوم مذهب پیروکار جوړیږي او د کوم مذهب پر لار ځي کوم مذهب د ځان مذهب ګڼي دا جهان منلی ده چې دا د هر کام خپل حق دی چې دی څنګه کالي جوړوي دی څنګه پګړۍ په سر کوي دی لنګ وي دی پرتوګ اغوندي دی نیکر اغوندي دی پتلون اغوندي دا جهان منلی ده چې انسان به دې ته ایلی اوس خبره دا د عزیزانو دنیا ډېره سر رالنډه سوې ده دا اوس موږ خبرې کوو دا خبرې اوس په لندن کې خلک دا اوس چې موږ ګاډي دا سکول په لندن کې خلک ویني دا سکول په امریکا کې خلک ویني دا زموږ پښتانه دا عزیزان دا لنګوټې دا په عربو کې خلک ویني چې یو کلی دی مریضۍ د هغې سکول دی په هغې کې یو مجلس روان دی بیا فلاني مجلس وکړي بیا فلاني مجلس وکړي دا مجلس ګرد جهان ویني اروي دلته په دغه کې به خلک ناستي چین له به ځي کاروبار وکړي ډېر به دی ملګري چې په جاپان کې به کاروبار کوي ډېر به داسې ملګري لندن کې به کوي اوس شکر دی موږ بدل شوي یو خدای پاک په دې لیستي کې هم ګزاره راسره کړې ده ډېر وخت بعض زموږ زوی ته راغلم ډېر خوند یې راکړ ښایسته ښایسته کلاوې جوړې شوي دي دا بزګر ته ما کتل دا کشنان ته مې هم کتل ګرد په ښه رنګ ګزاره یې برابره وه انشاءالله که د بزګر ده هم که د بل هم دا پر موږ شا احسان نه دی کړی اوس خبره دا د عزیزانو موږ ته مشکلات پیښ دا غټه خبره موږ ته خلک کوي پاټیانې خلک د مستۍ لپاره نه جوړوي پاټیانې چې خپل حکومت ستایي نو ستا حکومت به ستا دفاع کوي ستا د عزت دفاع به کوي ستا د مځکې دفاع به کوي ستا د سکول بندوبست به کوي ستا د روزګار بندوبست به کوي چې دا قومونه کم کام خپل حکومت نه لري هغه بیا خپلې سیاسي پاټیانې جوړوي دا سیاسي پاټیانې داسې یي لکه د دې کام یو حکومت ورته ووایه دا د مستۍ لپاره موږ نه جوړوو موږ جوړې کړي دي پښتونخوا ملي عوام پارټۍ کارکون که سپین ږیری دی که تور ږیری دی او پښتانه وایي چې کلي په نامه لري یو خوی تر نورو ښه لري که موږ غواړو یا پښتونخوا ملي عوام پارټۍ غواړي یا د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ ځینې ملګري دا غواړي چې یاره موږ په کار ده چې دا کام د دې بلاو خلاص کړی وای نو یو کار به موږ خامخا کوو خپل وس به کوو موږ په یو ناجوړه دنیا کې زندگی کوو بدکارۍ شته بدکارونه شته غلاوې شته ډاکې شته پلانا شته که یو سړی دا وایي چې زه د دې کام لوړو د سپوږو علاج کول غواړم
د دې کام سیالي برابرول غواړم نو د ده و د یو بل سړي به خامخا فرق په خوی کې د پښتونخوا ملي پارټي کارکون یا د هر د خپل کام سیالي غوښتونکي سیاسي پارټي کارکون رهبر مشر کشر دا به تر خپله وسه پورې په خپل کلي کې دی ښکاره چې وروره د پښتونخوا ملي پارټي سره که زما اختلاف دی که زما هر څه دی خو یاره سړي یې پاک خلک سړي یې دروغجن نه دي د ظالم او د مظلوم په جنګ کې د مظلوم ملګري هر وخت چې ورور یې هم بد وکړي دی ورته وایي چې ورور په فلاني ملامت دی که دغسې خوی موږ نه کړو جوړ موږ دا کام نس پر مخ بیوایو دا کام د موږ سره پر مخ نه ځي موږ ډېره ناجوړه سوسایټي ده ډېره بده د دنیا هره بدبختي او یو خبره بل عزیزانو زه بزرګ نه یم زه د دې کام بچی یم دغه یم په یو خبره به موږ سر خلاصوو که ته په غره کې اوسې که ته په کوټ ښار کې اوسې که ته په ملزي کلي کې اوسې که ته په نعت الله کاریز کې اوسې د قدرت داسې یو نظام شته غلطي قدرت پټوي تا نه کوه تاسو خدای مکه یو بدکار اوسو تاسو یو د چا شی ګنډه وکړو خدای مکه یو بل بدکاري درسره وسوه دا په غلطي باندې الله پاک پرده اچوي لیکن په ښې بدکارۍ په ښې بدکارۍ نه خدای پټوي نه پټېږي دا زموږ لوی لوی دیوالونه دي دا غټ غټ دیوالونه دي په دې کې زموږ خوند دي خدای دې عزت لري خدای دې آباد لري دا لا په دې خبرې دي چې په پښین کې پلانی بدکار څوک کوي 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 دا ښځې لا خبره موږ راسې ځانونه په پروګرام کې سره پیچلي خیال مې دا دی چې خلک په دې نه دي خبر چې خام په پلاني به راښکاره نو عزیزانو دا خبره د قدرت ده دا د دې کې شته که ته فرض که نشه کوې که ته فرض که یو بدکار کوې که ته غلا کوې که ته ډاکې وایې ته پلانا وایې دا ګرد وطن په هغه خبر ده انسانان خو په کارونو پر مخ ځي ته فرض که دا غرض درواخه دا توبه یا ژوب یا بل ځای و ښځو ته هم معلومیږي چې زموږ د وطن ننګیالی سړی څوک دی هغو ته هم معلومیږي چې کوم سړی په جرګه کې پیسې اخلي هغو ته هم معلومیږي چې کوم سړی خدای مکه پلانی بدکار کوي نو عزیزانو چې موږ دا کار کوو کوشش به دا کوو چې په ځان کې د خپله وسه پورې داسې خویونه چې پښتانه یې ښه بولي داسې خویونه چې الله پاک یې ښه بولي داسې خویونه چې انسانان یې ښه بولي کوشش به کوو چې هغه په ځان کې راولو که نه به یوه ورځ دوکه کولی شو پر مخ خبره نه ځي دا پښین کې دی خلک ستا په دا چمن کې دی خلک ستا په ژوب کې دی خلک ستا چې د یوه سړي پښتو خدای دې نه ګناهګاره کوي د بل سړي قرآن نه سره برابر خلک پوښتنه کوي وایي چا وایي وایي پلاني ویل بس صحیح د هغه سړي شهرت داسې په وطن کې چې دا سړی درواغ نه وایي ډاکې نه کوي پلانا نه کوي هر وخت چې خبره کړې ده پاکه یې کړې ده سپینه یې کړې او ځینې بیا داسې چې قرآنونه وایي خلک وایي چا وایي کاکا هغه دې خدای خیر کړي پوښتنه غواړي دا کور خراب یې هر وخت دا پلانا کار وینې زما مطلب دا دی موږ یو بل ته په ګوته نه نوسو موږ یو قام یو دا زموږ لښکر دی په دې به موږ د دې بلاو څخه ځان خلاصول غواړو نو نن ما تاته وویل پر موږ دا الزام دی چې پښتون دهشتګرد دی پښتون وحشي دی ملایان یې تربیت کوي په مدرسو کې پلانا کوي پلانا کوي موږ به دا به څنګه موږ ثابتوو جهان ته اوس په دنیا کې دا وخت چې مذهبونه دي بیخي ډېر دي هغه ورځ ډېره لرې ده چې ګرد انسانیت به په یو مذهب پسې کېږي او مذهب ډېر نازک شی لکه موږ چې په خپل مذهب په خپل پیغمبر په خپل کتاب په خپل عقیده چې ما د سړی خوله واوري چې څومره خشم راځي دغه رنګه د بل مذهب والا ته هم ورځي په خپل مذهب الله پاک په قرآن کریم کې وایي تاسې هغه ځایونو احترام کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي
دا د قرآن شریف آیات دی دا نه چې د مسجدونو یا دا الفاظ دي دا ټولو ځایونو احترام کوئ په کوم کې چې زما نوم اخیستل کېږي معنا یې دا ده یهودي هم زما نوم اخلي هندو هم زما نوم اخلي سیک هم زما نوم اخلي هر یو پر بل شک دا دی چې زه جنتي یم دا نور چې د ګرد د خیره سره په چپه چله تللي نو الله پاک قرآن کریم کې وایي چې په داسې ځایو کې چې زما نوم اخیستل کېږي هغه ته په احترام ګورئ بل ځای په قرآن کریم کې الله پاک وایي تاسې د بل خدایانو ته د بل بزرګانو ته ښکنځل مه کوئ کنې خلک به بیا ما ته ښکنځل کوي دا د قرآن شریف آیتونه اوس نو چې موږ انسانان یو د آدم علیه السلام او بیبي حوا نه بچي یو ګډ په مذهبونو سره جدا یو د دې خلک چین له ځي په چین کې مسلمانان ډېر کم په سنکیان کې زه مسلمانان ستا هم په ډېر کنټرول کې دي مسلمان نشته ته ځې کاروبار ورسره کوې څه به کوې جاپان له ځې هم بل مذهب دی هندوستان له ځې بل ځای ځې د هغې طریقه دا ده چې موږ به دا رویه ورسره کوو چې وروره زما دا جامې دي دا مې خولۍ ده دا مې لونګۍ ده تا دا جامه ده ته انسان یې زه انسان زه مسلمان پلانی ته هندو یې پلانی ته سیک یې پلانی ته یهودي یې پلانی ته عیسایي یې پلانی ته پلانی مذهب یې او زنده لیونیان سته نعوذ بالله چې هېڅ نه مني مه یې منه زما څه کوه زه چې زه د خدای سپایي نه یم چې په تا یې په زور منم خو یو خواست درته کوم زه مسلمان یم زما د مخه به قرآن شریف ته زما د مخه به پیغمبر ته زما په ژیره زما په لنګوټه به ملنډې نه ویم زه به ستا په درمسال ملنډې نه وم زه به ستا په ګردواره ملنډې نه وم زه به ستا په هسې چې د هغوی په هغه ګزاره کړو چې وخت د لمانځه سو ته خپله غېله ځه زه به خپله غېله ځم البته دکانداري به په ایمانداري سره شیان به پرله خرڅوو زندګي به کوو موږ جهان ته دا وایو ښکاره پښتونخوا مې نه پاټی موږ جهان ته دا وایو چې پښتون نه په تاریخ کې دهشتګرد اوسېدلی دی په تاریخ کې د عیسی علیه السلام در زیږېدو وړاندې زموږ وطن نه خلک راغلي دي د هغه بعد راغلي دي هر یوه دا لیکلي دي چې په پښتون و افغان وطن کې چې پر ماجد کښېنستې ډوډۍ او بستره مفته دا چینیان هم لیکلي دي دا فرنګیان هم لیکلي دي دا جاپانیان هم لیکلي دي دا د بود مذهب هم لیکلي دي چې دا ډېر سیال زورور کام دی ښه کام دی چې په کلي کې راسې په ماجد کې کښېنې او مسافر یم په انګریزي کې دې ته بورډینګ لاجینګ وایي ته چې شپه کوې ډوډۍ خورې بورډینګ لاجینګ وایي په دې وطن کې مفت ماجد کې کښېنه څوک دا پوښتنه نه درڅه کوي د کوم ځای مېلمه یې راځه ورور دا کوچنۍ د سپېره کوټه مې ده دا مې بستره ده د ډوډۍ وخوره په مخه کې شه په ګرد تاریخ کې دا نه دي لیکل شوي چې پښتانه د چا سره بد کړي البته زموږ پر وطن دنیا هر چا د موږ سره ظلم کړی اول وار زموږ وطن د سکندر اعظم راغلی د یورپس د دغه یې سره واخله بیا نو چنګیز دی بیا څوک دی بیا څوک دی بیا د کښې پرنګی ماما راغلی سو دا اوس جنګ وسو عزیزان په افغانستان کې دا ډېره لویه زلزله وه تا هېڅوک نسکان یې کولی تا هېڅوک نسکان یې کولی روسیان راننوتل په افغانستان په دې د خلکو څه ګیله مه کوه چې دوی خشم کاوه یا یې تا ته پر تا ښځه دی ده یا یې تا ته ته څه شي یې څه شي نه یې ډېره لویه زلزله وه دې زلزلې زموږ د وطن بنیادونه وښورول په دا جنګ کې زموږ ګیله ده دا پکار ده چې هر پښتون ووایي په دا جنګ کې چې کم مذهب په دنیا کې دی چې کم انسان کم رنګ کم ملک یې اوسي دا ګرد راغله دلته مړه سو په دې جنګ کې چینیان مړه دي په دې جنګ کې جرمنیان مړه دي په دې جنګ کې فرانسیسیان مړه دي په دې جنګ کې یهود مړه دي په دې جنګ کې امریکایان مړه دي په دې جنګ کې روسیا چې نوم اخلي یو د انسانانو یو نسل یو ناب لوړ اوس سکیمو ورته وایي دا مایان خپل دغه کوي داسې دغه خلک دي دغه ماسې وه د سکیمو ماسې وه چې په دنیا کې یو مذهب یو انسان سته هغه دې جنګ له راغلو زموږ وطن یې د خپلو بومونو د خپلو راکټونو د خپلو بربادۍ
تجربه کړه او دلته یې په لکونو انسانان شهیدان کړل، په لکونو یې ګوټ کړل، جنګ لا روان. زموږ ګیله دا ده، موږ په کار ده چې ډېر واضح ووایو، هر پښتون، که هغه ملا دی، که طالب دی، که د جمعیت علما اسلام دی، که د پښتونخوا دی، که هېڅ کار نه کوي، پر هر مسجد، پر هر کلي موږ باید دا ووایو چې ټول جهان زموږ پوروړی دی. روسه ته او ستا ملګري په دې پوروړي یاست چې ته راننوتې په افغانستان. امریکې ته او ستا انډیوالان په دې پوروړي یاست، تا به ماته وویل چې زه خپل بچي ستا دپاره نشم وژلولی، البته د جنګ دپاره چې غواړې هغه درکوم، هو ته راوړې، پیسې دې راوړې، وسلې دې راوړې. کلاشینکوف چا پېژاندی؟ په ملیزۍ کې کلاشینکوف په 4000 روپۍ، کارتوس په 3 سکین په 10,000 روپۍ. تا راوړه، ټیک دي، پیسې راغلې، وسلې راغلې. تا ماته دا وویل چې زه د روس مخه په دې نسم چې ده پر یو کوچني ملت حمله کړې ده، د هغه ازادي یې نیولې ده افغانستان. زه د دې ازادۍ دپاره کومک کوم. جنګ وسو، جنګ وسو، په لکاو انسانان شهیدان سو، په لکاو بوډان سو. روس پر دې دا راووتې، ته پر دې دا راووتې. ولې ظالمه ته بشیر کړې؟ زه خو خوږ وم، زه خو زخمي وم، زه خو غرق وم. ته خو هغه وخت کې چې ما خپل زخمونه څټلي وای، ما خپل سکندې کړي وای، ما خپل دغه روانه کړې. تا خو وعده دا کړې وه چې جمهوریت تللی دی، بیا ولاړې، بیا د بده مرغه اسامه بن لادن و که څه بلا یو ډز یې وکړي په امریکا کې، بېرته تا مخه راوکړه میدان کې. نو اوس زموږ د وطن جنګ لا شروع دی، یو دهشتګرد زه یم راغلی، ته یې واست، له اول اسکندر یې راواخه تر اوسه ما د خپل وطن دفاع کړې وه. یو وخت به راځي انشاءالله، موږ به یو یا به نه یو، یو وخت به راځي 40 کاله دغه غریب افغانستان په دغه نیستي کې د خپل وطن، د خپلې لنګوټې، د خپل کلي، د خپل دغه 40 کاله دفاع کړې. دا په دنیا کې چا نه کړې. که ایمانداري وای په دنیا کې او راځي به ورځ، دا دنیا به ګردو افغانستان ته سلام کولی چې سلام درته کوو چې پر وطن دومره قرباني او څوک کوي تا وکړي. تا به افغانستان ته د وطن د آبادۍ د ساتلو دپاره، د خپل عزت د ساتلو دپاره، د خپل اختیار ساتلو دپاره چې څومره قرباني تا وکړه، ته د دې وړ چې زه ستا په غاړه د 100,000 میډال وځم. خو نه کوې. مسلمانان ملکونه د 50 دي، دا زه هره جلسه کې کوم. د قرآن کریم حکم دی چې د مسلمانانو 2 ډلې په جنګ سره اخته شوې، الله پاک ایماندار خلکو ته وایي، مسلمانانو ته وایي ورسئ منځله فصلحو بینکم، د دوی په منځ کې سوله وکړئ. بیا وایي چې زنځئ مه، ورته کښېنئ، غوږ پرې کښېږدئ چې ملامت څوک دی. که ملامت پر لار لتلي، هغې متعلق د بس آیات صرف یېرېږي، قتلو که فقتلو، قتلو، جنګ ورسره وکړه ملامت سره، لاس یې وپېچه او چې دی بیا غاړه کښېږدي، بیا په انصاف فیصله وکړه. موږ خو وروره درژونو سره نیولي، په خپله خو باش نشو کولی. ظالمانو 50 ملکه یې خراسئ، یا په ملا غني برادر کې وخېږي، یا په ډاکټر غني صدر شي، یا په ده کې وخېږي، واروغ به سره وکړي. چې اوس یې دنیا هم نه کوي، موږ به څه کوو؟ دنیا دا کار نه کوي. موږ په کار ده، پښتانه په کار ده. نیشنل سیکیورټي کونسل 5 غټ ملکونه دي، روس دی، امریکا ده، چین دی، فرانس دی، فرنګی. دا د اقوام متحده 5 ملکان دي. د دې 5 سره و بچیان زما په وطن کې مړه دي. د دې 5 سره و په وسلو موږ تر اوسه پورې یو د بل سینې سوري کوو. که دوی واقعي په دنیا کې امن غواړي، دا 5 کسه، دا 5 ملکه دا توان لري چې د افغانستان شاوخوا ودرېږي او د افغانستان همسایګانو ته ووایي چې هېڅوک وبته نه کوو. او که نه عزیزانو، د دې جنګ څه لوی بدې پېښېږي. د هغې دپاره هم وروره موږ ته تیاري پکار ده.
علامه اقبال شعر زه هر ځای وایم علامه اقبال ډېر پخوا ویلي وو په فارسي کې یو شعر دی وایي آسیا یک پیکر آب و گل است ایشیا دا ملکونه چې موږ دې ته یو ایشیا وزیر اعظم وایي هندوستان دی مصر دی سعودي عرب دی موږ یو ایران دی افغانستان دی پلانه دغه د ملکونو سره ټول کې چین دی دې ته ایشیا وایي دی په فارسي کې وایي آسیا یک پیکر آب و گل است ایشیا د خټو یو کالبوت دی ملت افغان در آن پیکر دل است پښتون د دې کالبوت زړه دی از کشاد او کشاد آسیا د ده په خوشحالي او د ده په پراختیا کې د ایشیا خوشحالي ده از فساد او فساد آسیا د ده په فساد کې د ایشیا فساد دا اقبال وایي اقبال محمد علي جناح انډیوالو زموږ د ملک خوب ویدلی دا هم خلک نه مني او واقعي نن ګرد دنیا ګرد ایشیا په غوبل اخته ده چې خدای مکه چیز جوړیږي یو بل تاوان سوی دی ځان بیداري په دې کو بل تاوان دا سوی چې دا ګر زموړي رااله زما او ستا وطن یې وڅاره شیان لري زما او ستا وطن یې وکاتي دلته هم هلته هم دا یې وکاتي دا ور معلومه شو چې دا د دنیا د نعمتونو ډک وطن دی دا جګړه پر دې ده دا جګړه پر دې ده چې ستا ملک د خزانو ډک دی د سرو زرو ډک دی د پلانې ډک دی خیال یې دا دی چې دا دونې ستړی کړه دونې دغه کړه چې به د خدای نعمتونه یې ګډ جوړ شو د دې دپاره به عزیزانو نه موږ د چا سره بدي کوو نه موږ د چا سره جنګ کوو اوله خبره به دا کوو ما مخکې وکړه خو بیا خلکو سره چپه کړه د دې خبرې لومړی علاج دا دی د دې دپاره به موږ 3 کاله مخکې ورته ویل یو بیا ورته وایم دا زموږ د بدبختۍ پورته کښاته د پښتانه وطن دا ګډ پاکستان چې په بلا لړلی دی د دې د علاج دپاره اول د پښتانه په پاکستان کې یو جرګه غواړي د ډیورنډ لاین نیولې دا زموږ پاکستان چیشته وایي د دې ګډ پښتانه یوه جرګه غواړي چې په هغه کې علما په هغه کې پروفیسران په هغه کې تبلیغیان په هغه کې ژغخریلي په هغه کې بریتور په هغه کې شملور پښتانه کم سے کم 3 ورځې سره کښېني او ګرد جهان یې وویني و جهان ته ووایي د ما څه ضمانت غواړي تاسو زه هېڅ نه غواړم موږ باید دنیا ته دا ووایو دا زما ږیره ده دا مې پټکی دی دا مې کالي دي دا مې پټو دی په دې مه لنډې مه زما په ژبه پورې مه خانده زه د قرآن پر پاڼو لیکلي در کوم که ته سیک یې سیک اوسه که ته هندو یې هندو اوسه نعوذ بالله که ته خدای منې کې نه منې هغه بیا حساب هلته ورکړي درسره دلته به ګزاره سره کوو په ما پورې به نه خاندې په تا پورې به نه خاندې زما د ادم ملزیو سپېره مهاجت په کار نه ولې ستا په ګرجه کار نه لرم زما د ژبې به احترام کوې ستا د ژبې به احترام کوې زما د عقیدې به احترام کوې ستا د عقیدې به احترام کوې ستا وطن د خدای ستا روزي کې زما وطن به زما زما د بچیانو نه زه غل پرېږدم نه به یې ته پرېږدې ګزاره به سره کوو د دې دپاره یوه زوروره غټه جرګه د پښتانه دلته غواړي یوه جرګه د افغانستان او د دې علاقې د پاکستان د پولو څخه د باندې غواړي چې په هغه کې کرزی صاحب طالبان نور خلک موږ هم د دې ځای سردار امجد و پلانی و مرګي او لیاقت هغه د پلاني کلي سړی ګډ دا پکې شامل دا 2 جرګې غواړي چې موږ جهان ته دا ووایو دلته په پاکستان کې خلک شروع دي چې په وراسته خبرې کوي نه موږ د پاکستان مخالف یو نه موږ پاکستان ماتول غواړو نه موږ د پاکستان سره جنګ دی په پاکستان کې زموږ کور ورور دا خاص درته کوم چې په پاکستان کې د بل د مور کم حق یې زما د ملزۍ مور به چې د بل د خور کم حق یې زما د توبې د ښځې به چې د بل د لور کم حق یې د ژوب د ښځې به د پېښور د ښځې به چې د بل د ژبې کم دنیا صوبې لري ماته نه راکوي ولې ما څه ګناه کړی ګرد پنجابی په یوه صوبه کې دی یوې صوبې له سره ځي ګرد سندی په یوه صوبه کې دی یوې صوبې له سره ځي ګرد بلوچ یوه صوبه یې د ټاکلی د کوټ ښار دی چې زموږ ښار دی په هغه کې سره کښېني
موږ واحد خلک یو چې په زړه پورې پراته یو. دلته که الیکشن سردار امجد وګټي یا یې دغه سړی وګټي یا هغه وګټي دی مجبوره دی د بلوچ سره وکړي. که د میاوالي او پښتون الیکشن وګټي دا به د پنجابي سره په پنجاب کې شي. که د پېښور هغه وګټي هغه پېښور نه ځي. موږ وایو چې موږ هم حق لرو په زړه پورې پراته یو. د بل په وطن دعوه نه لرو. په زړه پورې وطن دا موږ وایو چې په یوه صوبه کې راجمع کړي. زموږ خپل ګورنر دی خپل دغه دی. دا خبره عزیزانو ملیزي خو نو ملیزي به یو کیسه درته وکړم ته خو ستړي شوم. یوه کیسه به درته وکړم. ملیزي له د خانشید مشر ورور لومړی ښځه وفات دوی له په سیاست نه وګرځي د حمید خان مور حیا دی چې دویم لنګون باندې هغه ښځه خواره وفات شوه مړه شوه. یو حمید خان یې بچی. دویمه ښځه حاجي صاحب د ملیزي د ملک اختر کاکو د اقداد د خور اوس مړه شوه. دا یې دغه ته وغوښتل مشر ورور ته خانشید کوزده نه وکړي. دوی په جیل پسې ویلي ول 1929 یو شپېته کاله هغه یو ویشت دا ور واچوه. دا یې درو اتیا کاله دمخه دا دوی دواړه په جیل کې وو. دلته د دغه ضرورت پېښ شو دا ښځه باید واده شي. باید چې دا ښځه واده شي ضرورت پېښ شو. دی په ننواتې تللي راتللي د حاجي خان اکا سرکار ته یې وویل چې دا سړی عیله کوي دا واده پر برابر وو. هغه وخت لا د موږ سره دوی ښه کول ولکه ولاړ شي نه یې نه کوو. د دوی مور دا همت وکړي د خانشیدو دغه مور دا همت وکړي نه زوم پکښې و په واده کې نه یې لیور و. دغه دوه یې درلود دې خوا نه یې زوم پکښې و نه یې لیور و. دا ښځه د مخه وه د کلي خلک یې راوستل دلته ښه په خوشحالي یې دا ښځه یو. دا درو اتیا کاله د مخه دا ملیزي هغه نه و سره نارینه دواړه په جیل کې وخوړه. سید خان مور دغه بوی ته ښځه مور یې راغله خلک یې راوسته. نو د ملیزۍ سره زموږ تړون یا د پښېره سره تړون د خپلوۍ د 4 کاله دغسې به نورې کږې هم راغلي. خبره دا ده انشاءالله که مړه مرور نه وو او موږ لاس وله ورکړي دا علم څوک وله کروي دا علم البته دا خوی به زده کوو هېچا سره بدکاري. دا اوس د الیکشن خبرې کېږي. مصطفی خان دې خدای وبخښي په داسې ځای موږ ته لاس راایله کړي چې الله پاک د الله په کارو سره کار نشي درولی. چې نن مصطفی خان منبر وایي او دوی خوا موږ دارنګه وفات شوی وایي بیا د موږ سره خلکو مقابله کولی موږ ته به یې څو زور راکړی. چې هلکه رښتیا هم وکړه لږ حیا وکړه مصطفی خان وړ مړ شو تا بیا د دغه شوق د جنډه دې رابار کړی وه زه درېږم. د دې پیډیم او د دغه ماس یې وه د دې دغه ماس یې وه. موږ پښتانه خلک یو پښتو وطن دی. په زه دغه پر چا ګران یا به نه یې ګران خو دغه بدمرغ ناجوړی مړ کوي کوم چې مصطفی خان د موږ چلا چې دغسې چې پیډیم نه وای موږ به دا ویل چې وروره دا غمجن کور دی د دغه کرونا د که څه به ده د فضل هغه یې وژلی دی. دوی پوهېږي جمعیت پوهېږي کور یې پوهېږي چا څوک درېغه دي هیڅ نه وه. هغه ورځ ما ته چا وویل ما عثمان ته وویل ما فضل الرحمن ته وویل چې وروره دا موږ نه ورسره فیصله کړې. ما ورته وروره ته دغه شوي یاست ته یې سیټ دی خوار وفات شوی دی اوس عاجزان موږ یې پیډیم جوړ کړی. په دې کې د پښتونخوا ملیانو پارټۍ د وټه ماسې وه او د جمعیت علما اسلام د کارکونانو دا ذمهواري جوړېږي. زما دا ایمان دی چې د پیډیم په موجودګي کې جمعیت علما اسلام او د پښتونخوا ملیانو پارټۍ کارکونان لاس وله ورکړي په اخلاص. پښتونخوا ملیانو پارټۍ په قرآن کې قسم به کوي اوس نه بده خبره ډېر خلک نه اوس نه کورس په قرآن کې چې د جمعیت علما اسلام کارکونان او د پښتونخوا ملیانو پارټۍ کارکونان او مشران لاس وله ورکړي په پښین کې چرګ را څوک ولکه چرګ
دا کار به اوس کوي امجد خان یې هم اوري عیسی یې هم اوري ته یې هم ګډاو ورونو په اخلاص به لاس ورکوو په اخلاص به د جمعیت علماء اسلام یا د هر څه سره سره ملګري کېږو ګور انسان ته چې هر څه بده پیښه شي انسانانو ته چې هر بد کار پیښ شوی دی که ظلم شوی دی که ناروا شوی دی که چنګیز راغلی دی که فلانی راغلی دی علاج یې انسان کړی علاج یې انسان کړی نن الله پاک مهرباني وکړه نن الله پاک مهرباني وکړه پی ډي ایم جوړ شو جمعیت علماء اسلام پښتونخوا ملي پارټي نور سیاسي پارټیان موږ سره نږدې شو د دې څه پکار ده چې موږ کلی په کلی کوڅه په کوڅه دا کار واخلو چې د دې وطن څخه غله بدماشان ډاکوګان د چرس سمګلران د پلاني که موږ دا نه کوو موږ په خدای ملامتېږو په خپل ځان ملامتېږو سبا دغه چا جواب نشو کولی هیچ چا سره موږ بدي نه لرو نه د چا سره جنګ کوو پښین کې د یو کمیټې جوړه کړې دا پکار ده چې نور وغوښتلی شي نه دی یو سړی په جمعیت علماء اسلام کې نه دی یو سړی په پښتونخوا ملي پارټي کې لیکن یو شهرت لري د ښه سړیتوب یو شهرت لري د ښې جرګې یو شهرت لري د ایماندارۍ د ده سره یې جوړه کړي د پښین کمیټې ده دا پراخه کړي پښتونخوا ملي پارټي کارکونان به مهرباني کوي که موږ داسې نه وکړو موږ دغه کېږو زما خو په خپله بده خبره وایم د شرمۍ نه په خدای مې د قسم شي زما د کوم یو ورونه دي دوه ورونه دي اوس د چار ورونه دي چې په هندو ملامت یې کې ما ملا وتړله زه پښتو بیا هلک ووایم دا ګرانه ده چې زه یې ونیسم هندو ته یې په لاس ورکړم دا ګرانه ده فرض کړه دلته اوس راسي ناپوه وطن دی ستا بچی خدای به د چا سره ګرځي کوڅې ناجوړې دي چنجنې کوڅې دي یو بل ته ښه خبره خو ګوسه نه کوي چې په رباب ورته وایي سهار دلته په کوڅه کې راولاړ شو فرض کړه ناکه په ناکه یو سړی وویشت یا یې دوه وویشته حق دا دی چې کور ته راغلی سړی ورته وایي چې تو بېغیرته پر چی شته سړی وویشته پر چی شته مړ کې څه پېښه وګڼه نه کې دماغه خراب شي دا نو په ګرانې سړی واروړي چې حلاله کړه دا دنیا کې چا نه یې کړي لیکن دا پکار ده چې موږ خوی ولرو چې وا سړي ته وایي سړی د ښځې سره ننواتې درځه دا یو معجزه نشته لکه د عیسی علیه السلام ده چې دا مړی وټکوم او راولاړ شي دا یو کار نشم کولی نور زما اختیار ستا ده چې ته وایې لکه بېادبي ما پلانی حیوان پر لار نه ځم موږ به داسې خوی جوړو عزیزانو دا حق ناکي به زه پلانی ځای یم زه ترین یم زه تور خړ ترین یم سپېره ترین یم ګجر یم بادین یم زما عزیز سازي به ورپسې سازي شي بل کور ته وراشي کور ته یې ور واچوه پښتونخوا ملي پارټۍ به دا کوشش کوي موږ به دا د ځان سره وعده کوو چې بد سړی که د کور یې هم به په ګډه شوی که د کلي یې هم به په ګډه شوی ښه سړی که داسې د تاسو سلام باندې روغبړ یې نه یې درسره یو مقدمه یې درسره ښه سړی قدر وکړو چې روز ما د ده په پلاني کې سره دعوه ده لیکن روز سړی زنده خدای دې لري دا خوی به کوو موږ ښه خلک یو پښتانه در یادو موږ ښه خلک یو قرباني والا خلک یو لږ څه ځان ورله پوه کړو لږ څه هغه پر روا چې وغورځي که خدای کول زموږ د بدبختي ورځې را لنډېږي انشاءالله وخت راغلی دی پاکستان خلک وایي دغه دی وزیرستان کې ظلمونه یې وکړل ناروا یې وکړل د خلکو ستړي یې مړه کړي ښځې یې مړې کړي د هغې په رد عمل کې پی ټي ایم جوړ شو د هغې په رد عمل کې ته د خلکو کورو بمبارۍ کوې ښځې وژنې کشمیان وژنې فلانا کوې 1400 د جرګې ممبران به دا لکه دلته چې 5 کسه ناست دي یا 10 کسه لکه واب جوګزی لکه پلانی لکه د سردار خیرو خان کورنۍ لکه د سیدان پلانی کورنۍ دارنګه 1200 کسه د 1200 پورته په ټک جلا په توره تیارې کې وویشته عام خلک یې په زړو دغه کړل پر پخو کورو یې بمبارۍ وکړې بیا څه وایي دا هندوستان پیسې ورکوي هندوستان لکه د هندوستان خو ته ډېرې ورکوې خلکو ته چې هر دغه ویل نور هر پور پر موږ ولګوه دا مه راباندې لګوه چې وطن خرڅوي وطن چې موږ خرڅولی یا پی ټي ایم خرڅوي یا یې پښتونخوا ملي پارټۍ خرڅوي د ګردو ښه ګیراکې په رنګوي
او د ګوتو شګیرا کې ته ایسای هم وایي چې اوس دا پښتونخوا ملي پارټي دا ووایي چې دا چې پښتونخوا ملي پارټي دا ووایي چې موږ په سیاست کار نه لرو چې هندوستان یې په موږ په 20 کاله راکوي دوی زما زامن یې په یوه ورځ وچرل پیسې ژوند پیسې څه شي دي تا ولې د پیسو بلا جوړه کړې ده پر موږ هر تور ولګول ونګینه میجر صاحب کرنل صاحب جنرال صاحب لالا صاحب پر موږ هر تور ولګو دا به نه کوي ولې اوس دغسې ګیله وکړه پښتونوال جوړې کړي شي کیسې ولې اوس دغسې ګیله وکړه د مالک څه ول نور هم هېڅ ګیله نشته دا ګیله مې ده چې په یوه ورځ دې زما پیزبان په خره پورې تړلی دا ګیله مې ده دا مې تاسې ګیله ده ما دوی خوارۍ کوئ تا زما پیزبان په دغه پورې تړلی خر نه مخ په زوب پسې پر پښتونخوا هر یو ځان ولګوي دا به نه لګوي دا وطن نه پر پرنګي خرڅ کړی دا وطن نه موږ په بل ضرورت خرڅ کړی دا وطن تر نه چې د دنیا جهان په څه کې مړه به شو دا ارمان یې ولکه وخېږدی چا که مسلمان یې که کافر یې که هندو یې که سیک که مسلمان چې دا وطن د وطن اختیار به دی غواړي پر وطن به دی قبضه کول غواړي او موږ یې خرڅوو که پښتونخوا ملي پارټي دا کار وکړي مور یې هم که مسله ده پلار یې هم که مسله ده دا مه راته نور هر څه ووایه دا ووایه د محمود پښتو نه د ټکي سره د غونډې میا کوي دا ووایه چې امجد کې پلانۍ تاوان دی دا ووایه چې پلانۍ عیسی چې دی داسې دی پلانۍ داسې دی دا ووایه دا دغه مه راته ژړه دا ته څه شته څه بلای تا ساتلي پر دا خلکو غږ وکړي خبره خرابه ده پاره کوڅه کې یو سړی درولي دي 20 کلاشینکوف په دې څه کې لاندې لنډهر دي هلکه څه کوي لیونی سړی خو نه په تا موږ څه کار لرو ته ولې دې غایې چې خلکو ته ولاړ یې ولې دا وطن خرابوي ولې دې وطن ته درېږدي موږ پاکه خبره کوو پاکستان دی پاکستان چلول غواړي په دنیا کې چې فوجونه دي هېڅ فوج په هغه آیین کې لیکلي چې فوج په سیاست کار نه کوي تاسو موږ یو خواست کوو د تاسو موږ یو خواست کوو فوجي صاحب ستا ټینکونه ستا دي ستا جهازونه ستا دي ستا توپک ستا دي ستا لښکرې ستا دي سیاست ستا کار نه دی خوشحال خټک وایي هر سړی پیدا دی خپل کار نه کوي که جنګ راغی موږ به در ټولو مورچو له اوبه به در وړو که یو ډوډۍ موډۍ مې در وړه نور خو نه زه جهاز چلولی شم نه عیسی پلار ټینکونه چلول نه خیرو خان میزایل چلول دا به تی کوئ خپل کار مې پرېښی دی زموږ کاته راغورځېدلي یاست هغه هم درڅه پاتې شو په هغه کې باندې زموږ مدیر باندې زورور شو په دې بله کې دین شپه د سهار ماښام چې یو بلا یې تېر راوړي ته څه کوې ستا پیسو راوستلی دا تا وزیر اعلی کوي دا نو دوی چی ته په پیسو راوړې توبه مې د سهار نه توبه مې د خدای دې ورځ نه راوړې ته چې ما په پیسو واخلې زه یم چی شي زه به څه کوم دا وطن دې پرېږده هېڅوک نه دي ودې ګټي ګسې دې په پښین کې یو کور یو څوک پورتې هغه دې الکشن وګټي موږ یې کوو پرېږده باچي وکړي دا ملک ښه ملک دی بهترین ملک دی اوس هم ښایسته ملک ځینې جوړېدلی شي د اوبو ملک دی د لمر ملک دی د زورورو غړیالیو انسانانو ملک دی داسې ویچلو په جمهوري انداز خالي یوه خبره یې پی ډي ایم کوي پاکستان کې یو آیین دی اوس غوړمه ورځ امریکې صدر ته یې ولیدل په دغه درې خبرې او د دوی کتاب پروت و انجیل پر انجیل یې دغه ایښی و لاس چې زه دا حلف اخلم چې زه به د آیین دفاع کوم او زه به د امریکې دپاره کار کوم امریکا زنده‌باد پلانه زموږ هغې وایي حلف خو لوړه ده حلف قرآن دی حلف دغه دی زموږ په دې موږ ناست یو موږ دلته د یوه بې ادبي ما خو به کېږي ما زما به پکښې د یوه د مور نکاح موږ سره نشته نه د مور نکاح نامسته نه د خور نکاح نامسته نه زما نکاح نامسته نه مې د پلار نکاح نامسته خو یو سړی هغه بل ته وایي لور مې درکړه هغه یې زما قبوله ده بس دا دونه ټینګه خبره ده چې چا پلار یې نشي لږ خو یې پلار وشو بس ما دغه کور درکړه بیا چې دا ګډ شوم پر کتار کې به یې ولکه خلاصه کړه اوس ته ودرېږې وازه پلانی زه په سیاست کار نه لرم بس رخصت شوی اعلانه بیا ته تماشې کوې دا موږ نه منو د پښتونخوا ملي پارټۍ ګډ کارکنان چې په سر کې یې زه یم په پای کې هر څوک چې دا ګډ پالیسي کوي په خدای کوي ومنو ورور هغه به نه کوي سیاست به د سیاسیانو کار که ستا شوق دی
سیاست راسه وګوره دا دوی تنخواګانې پرېږده وردي وکاږه بیا ته وګرځه بیا ته شغالزي له ورسه ووټ وغواړه دا د ووټ څنګه خبره دا ووټ غوښتل څه اسانه کار دی ما ته ووټ شه خلک دې څه درکوي دا ډېر ستړی کار دی که زړه غواړي راسه درک به در معلوم شي 4 جنرالان سیاست ته راغلي 4 سره ناکام شو اصغر خان ډېر ایمانداره سړی و پارټي یې جوړه کړه نه وچلې حمیدګل کوشش وکړي نه وچلې اسلم بیگ کوشش وکړي نه وچلې دی ایوب خان اوله مارشاله لګولې وه ضیاءالحق بله لګولې وه یا هغه نه پېژنم هغه مجبوره شو د ایوب خان زوی بېرته راغلی قومي اسمبلۍ الکشن یې وکړي سپیکر د ضیاءالحق زوی راغلی د دغه وزیر شو د اوقاف جمهوریت انسان یو شی جوړ کړی دی دا به سره سمو پاکستان سره ملک دی راسې سره جوړ یې کړو سره ویچه ای پی ډي ایم موږ جوړ کړی دی په دې کې شامل شوي یو ته یې نوم دا دعا کوي زه یم کوم ما خپل هر وخت کوم د چا سره ملګري کړی ده کوم د چا سره اشنایي کړې ده خدای ته مې یو خلاص کړی هر وخت نن یم کوم شوم خدایه پلاني سره مې یو پښتو وکړ لاس مې ورکړي خدایه زما د خدای مه ماتوې موږ یو لاس ورکړی دی د خیر لپاره ګرده پارټي به دا دعا کوي خوند به هم دا دعا کوي مند به هم کوي دوی به هم کوي چې ورور موږ چاته لاس ورکړی دی ربه زموږ د خدای مه ماتوې او انشاءالله دوی هم نه ماتوي بیا که چا ماتوله دغه معلومیږي پرې خو پوهېږو که چا ماتوله دا ځای نقشه هر چا چې د پی ډي ایم رسۍ یې لکه داسې به مخ تورېږي لکه د منافق دا هر پارټي دا به مخ به یې تورېږي مخ تورېده یې دا دي چې دی دا پرېږدي ولسو ته وایي ته وټ ولکه درکړه زه وټ ملا ته ورکړم په زلرحمان تا ته یې ولکه درکړم فلاني پارټي ته پر چا به شک نه کوو پر چا به دغه نه کوو ای پی ډي ایم روان دی خدای دې بس د بده نظره وساتي که سپېلني منلي لري څه ودودوي کور ته چې خدای پاکه د نظره یې مه کړې دا د پی ډي ایم دغه او بل الکشن دی د جمعیت دغه امجد خان هم وویل عیسی هم وویل ګرد ملګري هر چیز چې حلقه ده بلکې هغه ملګري چې حلقه یې نشته هغه به هم ورځي که کوټه ده که پښمن دی که پښین دی هغه به هم ورځي کلي په کلي ګرځو نه چا ته ښکنځل کوو نه چا ته بد وایو خپل پولیګانو باندې درېږو ښه په کلکه ښه په ټینګه جمعیت علما اسلام ته وایو عیسی دا دی ناست دی ملګري ناست دی وروره ډلې جوړ کړي 5 شپږ اته ټول علاقه په مخه واخلي د ای پي ډي ایم جلسې هم وکړي او بس دا اوس هر څه الکشنونه چې شوي دي تقریبا دا اوس د بای الکشنونه هغه ګرد ای پي ډي ایم وګټل دا 2-3 پاتې دي پېښور کې شروع دي دلته شروع دي بل دي دا خپل دغه به کوو پولینګانو له به ځو درېږو به نه چا سره بد وایو نه چا ته ښکنځل کوو موږ خپله د دې وطن خلک یو د هر چا خور زموږ خور ده د هر چا مور زموږ مور ده جمعیت علما اسلام دی ای ان پي ده نورې پارټیانې دي بس سره ملګري سي کلي په کلي ګرځو خپل ووټ په اخلاص پاک صفا پر خپل پولینګانو باندې دا کوم ملګري چې ولاړ دي دا ته یې ورکوو د هغې سره سره به ای پي ډي ایم هم دا کار وکړي دا که اسلام آباد ته تګ ضرورت شو هم به انشاءالله یو ګزارښت به کوو که څنګه ګزارښت به کوو زه به انشاءالله هغې دپاره ملګري دغه وکړي د لسو ټولۍ یا 11 کسو چې هلته بیا سره پیدا کولی شو چې دا 11 کس دی دا یې مشر دی هغه 11 کس دی هغه مشر دی هغه 11 کس دی هغه یې مشر دغه به وکړو نور به شاوخوا ورته ګرځو ډېر خوند یې وکړي ډېره دغه یې وکړو پښتونخوا ملیان پارټۍ دغه وغږېدی پارټۍ په خپل ځای ولاړه ده ځینې ملګري پښتانه وایي عقلمند ته اشاره کافي ده ځینې ملګري کله کله په دا بلا کې چپه ورسته شیان ورکوي دا بند کړي دا بد کار دی او دا بیا ډېر بد کار چې تا عمرونه تېر کړي او سبا خدای مکه پارټي وایي چې دی د موږ سند خو د سړي د عمرونو خواري خرابېږي یو دې خبره به سړی کوي که یو پېښ د پارټي دفاع کوي د پارټي څوک بدې خبرې کوي په چوکاټ کې د سړیتوب په چوکاټ او که دی اوس لګیا دی چپه ورځ دا لګیا دی هسې خبره دی خو یېرېږي خو د سړي نه خو موږ په کار دی چې داسې ونه کړو چې شا خدای انکار شو په یوه سړي په یوه شپه وایي د سلو مخ خوږېږي بده به نه وایو سپوکه به نه کوو جنګ به نه کوو او دې خلکو ته خواست کوو دا سرکار چې غږوي اوس سړی خدای ته وګوره موږ مخ ته خاشیه مه اچوو
موږ ته مه درېږئ. موږ د پښتانه سره وعده کړې ده چې ستنې د سپم قدر لار موږ ته راکړي، موږ تاسو ځان چپوو. او که څوک موږ ته دغه سره راګرځوي چې ته ولکه د ما څه فلانی کار وکړې، ورور درته پرنګی ډېر زورور و، درته مسئله ګان ډېر زورور دي. تا بیا د پښتونخوا ملي پارټي دغه نه دی لیدلی، ما د خدای قسم چې د کلي کوڅه درسه ورکړي چې په کوم کلي زما کور دا مجلس عزیزان په دې سوچ سره وکړئ، فکر وکړئ، بیا به ځو راځو. د پښتانه وایي کله راځه کله به زه درځم میینه. بس راغلي یو، خوند یې وکړئ، ته یې راغلي واست. مجلس نور هم ډېر پاته دی، بس 1 بجه ده، د غونې کافي دي. ډېرې خبرې به د قرآن شریف شوي. پښتونخوا ملي پارټي کارکنان، زه یې بیا تکراروم، پښتونخوا ملي پارټي کارکنان به دا خوی جوړوو موږ ګډ په سر کې زه دا خوی به جوړوو چې تر خپله وسه باندې څه ضرورت یې زه درواغ وایم، ولې ووایم څه دپاره که د بیخي په بېکاره ځای راځي سړی به پټه خوله شي. قرآن شریف وایي تاسې رښتیا ګواهي مه پټوئ، که ستا د مور خلاف وي، ستا د پلار خلاف وي، ستا د ځان خلاف. موږ به داسې خوی جوړوو چې زموږ ګواهي په کار ده، چې خلک داسې دا سړی د پښتونخوا دی دروغ ولکه دا ټیک وایي. د ظالم او د مظلوم جنګ د هر چیرې چې وي په هره کوڅه کې د ظالم او د مظلوم په جنګ کې که پښتونخوا ملي پارټي کارکون د مظلوم نه و ملګری، پر خپل ایمان دې سوچ وکړي، پر خپل ایمان دې سوچ وکړي. هېڅ ما غاړې نشي پرې کولی. که چا وپوښتلم دا څوک ملامت دی، زه ته ملامت یې بقم خان یې کاره بلا یې کوي، دوی ملامت یې په دې غریب سړي چې دا خوی موږ نه کړو جوړ، موږ خلک نسو خلاصولی دغه نه ځان خلاصولی. وجدان د ټولو کور ودان ډېره مهرباني که یو خبره یا ملګرو دی کړي چې په چا بده لګېدلي یا زما د خولې یو خبره بېکاره وتلې څوک وزیر شوی د هغې معافي غواړو. ورونو ښه خلک یو، موږ ګډ د کار خلک یو، لاس به ورکوو چې تاسې موږ ټول سکیلان راواخلو او په زرو خلک بمان په ځان پورې تړلي، چړې په ځان پورې تړلي، په دې سره کار خوا نه بدوي. د کام دشمن په دې خوا بدوي چې داسې سکول دی او څو کسه به یو څو چې په دې کې دوی په دې خوا بدوي چې داسې دا چیش غواړي، دا څګزي چیش کوي، دا توخې ته کوي، دا ترکې چیش غواړي، دا ترین چیش کوي، پر ده دا بده لګېږي چې دا کام پر یو ټغر کښېنوې دا دی لکه شیطان ته چې وایي لا حول ولا قوة. خاطر دوی ډېر خاطر شیطان ته چې لا حول ولا قوة چې سره جنګ یې بته ملکې سره جنګ یې دا د فلاني هیر خان دی، د فلاني سره جنګ دی، بیا دوی په خوشحاله. پښتونخوا ملي پارټۍ دا ګناه کوي د دوی په کتاب کې چې زموږ مړي زلکاږو ته یې سره راټولوي. دا کار به موږ نه پرېږدو. دا زموږ کام دی، دا زموږ وطن دی، هېڅوک د چا نه اصل دی نه هېڅوک پر چا زورور دی. رسول الله مبارک په آخري خطبه کې دا وویل چې وروره نه تور پر سپین اصل دی نه سپین پر تور اصل دی، پتی کې اصل هغه دی چې تقوا یې درلوده، چې د خدای د لارې چې رښتیا یې کول. ته به یې نن هم موږ ډېر بد خلک یو، نن هم پام وکړو عزیزانو، نن هم مه کوئ، نن هم آخري خبر ته کوم، نن هم موږ دونې ظالمان یو. که زه 50 کوره وم ته 15 کوره یې، نعوذ بالله ته به زما خدای نه بل به هېڅ ګناه زما نه وي. زه 15 کوره یم ته 50 یې، ولکه زما بېمرضي ته چاته ښځه ورکړې، ولکه زما بېمرضي مېلمه راولې، ولکه زما بېمرضي فلانې دارنګ یې نه کوم. ما یو خدای منلی دی، په خدای کې یې ومنم چې دغسې یو کور یم هم د ګډ پښتانه ده که ما مسلمان نه یم، لیونی ته نه خبره یو کور یم په دې خو زه نه یم ګناهګاره، ما سره مجلس وکړه که په پښتو ملامت یم ننواتې به در سره، او په دې چې ته 50 کوره یې زه 10 کوره ته په ما کې خېږې، دې موږ برباد کړي یو. دا به نه کوو، زموږ به دی موږ کام ځله کښلی دی، زموږ دغه پر معمولي خبره پر یوه چالاک مځکه موږ تربور وژني، پر یوه مردار هډې باندې موږ بدۍ سره کړي، بیا نو هی بار چې هغه وجل کې پروت یا بل بار چې په هغه وجل کې پروت 10 کال عمر بعد دی سپین ږیری یا بل سپین ږیری. وروره زموږ خبره چپه ده، نیک هم په سر کې بدېږي، هېڅ نه ما ګرد چي ته یوسي
په غوږور باندې نوم یې نه اخلم د بلاول په دا باندې نه کوم ګرد ته بوځم خبره دا ده پر یو ایکړ ځکه زه به دې کوم دلته ګرد وطن ناسیاله شو ګرد وطن ناسیاله شو هلته بده ورځ ده دلته بده ورځ ده د جهان داسې منډۍ نه ده پاته ښځې اوري بیا د بیمار چې په هغه کې زما استاد عزت نه شي هلکه چې جنګ راسي پر دې وکړو که زه جنګ کوم خدای مکه راسي پر دې وکړو د برنداري پر سر یې وکړو د دې وطن پر عزت یې وکړو دغه مې یې کړم ځکه د دالګه صاحب څوک ما څه ونیس په مخې شه دا ګټې خبرې و پارټۍ ته ګوري او پارټۍ کې نن د خدای پاک فضل شوی دی خدای دې دغه کوي نن په پښتونخوا وطن کې چې حساب کور دی هغه ستا همدرد دی دا د خدای فضل دی په دې شکر وکړه په پښتونخوا وطن کې دلته د شمال یې واخه تر سوی یې واخه تر مسخیله تر مسخیله یې واخه تر توبې پورې چې چیرې یو سیال کور دی هغه ستا ملګری که ملګری نه دی همدرد دی دا د خدای فضل دی غږ پر نه وکړي سره پېژنه غږ پر نه وکړي چې عزیزه راسه دلته فلاني کږه ده داسې مو دا ګرد وطن به انشاءالله الرحمن موږ سره ژوندي یو دا ګرد وطن د جمیل یو شعر دی د جنډه باندې جوړ کړی و ډاکټر جمیل دی په لندن کې دی دغه یو ستوری چې ځلیږي خدای مې ډوبوي دا د جمیل ډاکټر جمیل شعر دغه یو ستوری چې ځلیږي خدای مې ډوبوي کنی ملګرو بیا سهار دی د معاشر د ورځې خبره دا ستوری دی دا جنډه وي ورته لاس مې اخیستی خپل زنده‌باد مرده‌باد به سره وایي خدای مې د بدۍ وساتي خدای مې د ظالم د زوره وساتي خدای مې د مظلوم د ازاره وساتي خدای دې موږ ته اتحاد و اتفاق راکړي نه د بل سره بدي کوو خدای د موږ یې وترټي خپل حق د بل ځکه نیول ظلم دی دا به قرآن کوو په کور کې ځان سره د بل سره به دغه کوو نه به کور ته ولوېږو نه به خدای مکه ښځه خدای مکه مځکه دا ظلم دی او خپل حق و بل ته پرېښول دا بې غیرتي ده موږ سره ډېره بد دی زما سپین برېتونه وګوره سپینې ورځې وګوره ستا لنګوټه وګوره دا زموږ ږیره وګوره دا برېتونه وګوره بیا به زموږ خلک علاقه ونیسي موږ به غږ نه وکړو یا نه ظلم کوو نه بې غیرتي کوو بس لاس ولې ورکوو الله دې ملګری شي خدای دې موږ سره ټینګ کړي خدای دې موږ سره کام کړي واخر دعوانا الحمدلله ناري څه کوي یا کړی یا کړی یا زنده باد